یاد ساته چې کوم پلار بچو ته سخت لهجه استعمالي همیشه لپاره به دا بچی د پلار نه لري کیږي. دا یاد ساته سره او زما عزتمندو دا تیز لب او لهجه تیزه سختی نو دا به همیشه لپاره ستا بچی تا نه متنفره کی تا نه به جدا کی بیا به پلار ته د خپل بچی د مخ قدر نه هدایت او داسې معاشره کې ډیر والدین هغه چې کوم دی سختی به کوله نو ټول بچی ته نه لاړه درهم برهم شو نو هغه پلار په سرو سترګو باندې جاړي. دا د الله د رسول په منبر ناستم مونږ چې به مور پلار سار مونځ ته پاسولو مور به راله اوبه ګرمې کړې په یخنۍ کې او زما عزتمندو واشروم کې به کېښوستي او دا پلار غریب به مې راغې دا قرآنونه پراته دي کله به یې په سر باندې زور وکړو کله به یې اله بچی پاس اله بچی پاس او داسې نه په وخت به راپاڅېدلی ورته پته به وه چې زما دا بچی د باندې چې زه شروع شم او راپاسو مې دا راپاسېدو کې نیمه ګنټه اړې نو غریب په وخت راپاسېدلی او کله به سر زور کولو کله به یې په خپو زور. د خولې دا زهر دا ډېر خطرناک وي د خولې دا زهر ډېر خطرناک وي. که زنانه دا خوله غلطه استعمالوي خپل خاوند ته یا دغه خاوند خپلې ښځې ته یا بچو ته بیا دا مور پلار وایي چې یاره دا بچي ما نه ولې بیل شو ولې پلار سخت مزاجه دی مور سختی کوي لوریانو سره انګوریانو سره سختی کوي نو دا انګور به بیا خامخا پټ پټ چې کوم دی خپل خاوند به پوهېږي چې به د کور نه بار کېدل پکار دي او که نه دا خو کېږي داسې نو چې زوی در نه واخېستو نو ستا دا زوی خو بیا د خپلې ښځې په اشاره باندې چلېږي ته څه وی نو بیا دې مور را د خپله لهجه نرمول پکار دي مینه محبت ښکلي انداز پلار لا خپلو بچو ته مینه محبت ښکلي انداز. یو ملګري تازه واده کړی نو دا ښځه ورته کمره کې چې کوم دی ناست خبرې اترې کوي دا ښځه د خپل خاوند ته وایي ځان نه دې بخیل جوړ کړی کله ناکله ځان سره وړه که نه نو اوس په کور کې چې کوم دی پلار دی مور ده دغه شان خویندې دي نو د واده نه بعد زندګي به لږ مشکل شي چې اوس ښځې له راوړي که خویندو له راوړي که مور او پلار له راوړي که نه نو د غریب سړي خو دومره وس کېږي نه بیا چې ښځې له هم راوړه خویندو له هم راوړه مور او پلار له هم راوړه. نو زما محترمو د اوس چې کوم دی چېرته امرود اخیستي دي او په یو تور شاپر کې اچولي دي او هغه شاپر یې دلته په بډه باندې چې کوم دی والی دی داسې دی شلوار دی پرتوګ کې دننه هغه پرشته که دغه ګوتې ورغورځولې د امرودو او کور ته رادننه شوی اتفاقا مور او پلار یې بار صحن کې ناست دي دا اوس داسې کوږ را روان دی هغه امرود چې کوم دی لاندې را ځوړند دی پوره خلطه که نه وایي بچیه په تا څه چلو شو مور یې هسې مې دا خپې لږې خوږېږي را خوږېږي د هغې وجې نه که نه منځ کې خو معامله بدله وه مور او پلار نه یو شاپر پټولو که نه نو اچانک الله رب العزت خو الله دی نو هغه شاپر وشلېدو یو امرود په دې پنسه باندې راوتو نو مور او پلار بار صحن کې ناست دي وایي بچیه ګیر شوې که ګیر نه شوې وایي هر چا سره رد خو مور او پلار سره نه رد نو مور او پلار خو غریبانان ټول عمر د دې بچي د دې لور د خوشحالولو د راضي کولو کوشش کوي او بیا دا زامن چې کوم دی دا بیا پټ نو زما محترمو درخواست مې دا کولو چې دا خپل زنانه ځان سره یو شان ونیسئ چې دا زنانه تا سره سپورټ شروع کی تا سره چې کوم دی د دې اولاد په تربیت کې ولګي والله العظیم هغه سپین ږیری بابا راته په جړه شو وایي د خلکو بچي ګورم عالمان جوړېږي او زه وایي په جومات کې خلکو ته بیانونه کوم او زما خپل بچی حسین شو په دې پټو کې ناست یو چرسونه څکي وایي زه به بیان څنګه خلکو ته کوم زه به څنګه خلک د بدو نه منې کوم چې دلته زما خپل بچي بار په پټو کې لګي چرسونه حسونه لګي وایي زه دا خو پسیل لا وکړه دا خو پسیل لا وکړه وایي هغه نوسي مې مو په حسونو باندې راوړېدلي دي نوسي و زه د کمې خبرې غم وکړم زه د کمې خبرې غم وکړم وژاړم نو زما محترمو دا د الله د رسول په منبر ناست دی چې د هغې ما جانچ پړتال واخیستو هغه غټه وجه دا وه چې د هغې سره ښځې سات نه و ورکړی ما خو تاسو ته ویلې دغه بچي دا بیا زما عزتمندو بس په ګډو وډو باندې زما والد صاحب او والده دواړه یو شان زه د مدرسې نه راوتښتېدم ماشومتوب زمانه وه د طالب علمۍ نو چې راوتښتېدم او بیا زما محترمو والده مې چې کومه دا اوس مخکې وروسته کېږي الله زوی مې راغلی دی موږ به 3 هفتې یو میاشت بعد به چې کوم دی د مدرسې نه راتلو او د زیارت په ورځ به رالو او د جمعې په مازدیګر به واپس تلو یو میاشت بعد خو دغه ټایم کې بس لږ مدرسه کې تنګ شوي خوراک مراک پیسې هم ختمې شوي وي دا خبره ده معاشرې په اصلاح باندې کوم نو چې رالم نو مور مې غریبې کله شربت او کله یو شی او کله بل شی والد صاحب مې ورته یو ګزار ورکړو زما والدې ته واورئ ورته وایي بچي به راته نه ورانې بچي به راته نه ورانې یو ګوټ اوبې را باندې اونس کې ډارې کې په موټرسایکل کېنولم او مدرسې ته یې بوتلم نو دا خبره مې دې پورې وکړه
چې اکثریت بچی ورانیږي دا د مور د لاسه. خیر دی خیر دی پلار را ټیټی مور به مخې ته راشي اواز راکړي دا سیده کنه خیر دی مدرسې لبل خیر دی بیمار دی بس خیر دی خیر دی. پر ربک بقسم چې دا ماشوم به بعد کې بیا په سرو سترګو باندې جاړي. دې زنانو ته درخواست کو چې دا ستا خپل بچی سره محبت نه دی والله العظیم دا غټه دشمنی ده چې ته په ماشومتوب کې د ماشوم سره نرمي کې نرمي منه کې کاغه سکول دی او که مدرسه ده د دې تربیت کې زما محترمو وای دا ماشوم ته دا وهل نه دي چې پلار ورکي مور ورکي داسې وهلم نه چې ماشوم چرته معذوره کی په کم ځای باندې یا چې کم دی نه شریعت دایره کې دننه دننه نو اکثریت رونا یعنی یو ورور د خپل کشر ورور تربیت کوي هغه چې کم دی راټیټي مدرسې ته نه ځي سکول ته نه ځي یا په مدرسه کې کام چور دی سکول کې کام چور دی نو دلته بل ورور یا چې کم دی مور یا خور دا انا خیر دی مکو نه دا وهل والله العظیم دا چې کم دی بوټو ته اوبه اچول دي بوټو ته اوبه اچول دومره فایدهمند دي دا سختي په ماشومتوب کې جاړي موبایل پسې جاړي دي زړه دې ټپ اوچوي موبایل مو ورکوه ماشومان بچي دي ناست دي دا دې قسم وي موبایل به نه رالي موبایل به نه کولاوي موبایل کې به ویډیو نه راړې ټیک ټاک بنان کې ماشومان ناست دي نو دې ماشوم ته زما عزتمندو په دې ماشومتوب کې چې ته سوې دا ماشوم په هغې باندې عمل نه کوي خو چې ته سکې دا ماشوم بعد کې زما عزتمندو ستا په قدم باندې قدم دې دا یاد ساتي. نو انشاءالله العزیز دا ډېرې ژورې او تفصیلي خبرې ما تاسو سره شیر کړې الله دې وکړي چې موږ او تاسو په دې باندې عمل کوونکي جوړ شو.